اتمر صاحب بشري صاحب ډېر یو ښه ټکي ته اشاره وکړله. دلته چې کله بحثونه کېږي د امریکا په سیاستونو باندې چې انتقاد کېږي او د حکومت په مکلفیتونو باندې چې خبره کېږي، نو دوباره دا خبره کېږي چې څوک خو امریکا کومکونه کوي چې امریکا نه یې داسې کړي. کوریا بې دې نه چې امریکا ته سره جنګ اعلان کړي یا بې دې نه چې امریکا ته چې ووځم، سیاستونه یې دغسې وضع کړل چې خپل اقتصاد کنټرول په خپل لاس کې. IMF ته ځواب ورکړه. نو که امریکا دلته احیانا شته او په اصلاحات ترهګرۍ سره د جګړې په خاطر باندې هغه اوس بیل بحث دی، اوس وړو دلته نه. نو زموږ حکومت خو کولی شي چې د امریکا دغه اقتصادي پروګرامونو باندې ورسره خبرې وکړي. څه فکر کوئ مکلفیت د حکومت په دغسې وضعیت کې چې د امریکا پالیسي دا وي اقتصادي مرستې په دې بڼه وي چې موږ باید محتاج پاتې شو، نو د حکومت مکلفیت څه ده؟ تاسې حتما په یاد لرئ چې پخواني حکومتونو کې حکومت به یا به 15 کلن پلان جوړاوه، د ظاهرشاه په وخت کې، د داود خان په وخت کې 2 کلن انکشافي پلان، او د کریزې په وخت کې یو ANDS غوندې یو شی جوړ شو. هغه وخت کې وویل چې دا ډېر وشلست غوندې دی، موږ هغه شیان باید په خپل پلان کې ولرو چې هغه کولی شو، چې هغه ته رسیدی شو. دغه نه وروسته بیا هغه هم ایسته شو. تر اوسه پورې داسې شی ما نه دی لیدلی چې موږ 15 کاله وروسته یا 10 کاله وروسته په دې باندې پوه شو چې افغانستان کوم ځای ته رسیږي، په اقتصادي برخه کې، په زراعتي برخه کې، په تجارت کې، په صنایع کې، په دې خبر کې. خو په هر صورت خبره داسې دی چې نړیوال چې کوم دلته دي لکه چې وویل شو د خپل کپیټالیزم یا سرمایه چې دی دا د چا لیاز نه کوي، دا نه بشري حتما صاحب درست بیخي ستاسو خبره دا چا لیاز نه کوي، د خپل مفاد خپل ګټې او دلته خو یوازې اقتصادي رقابت خبره نه، ستراتیژیک اهداف خبره هم کیږي چې باید دا جنګ ژوندی وساتل شي او د هغې لپاره افغانستان باید غریب او محتاج او په امریکا متکي وي. دا خو درسته ده، لیکن زمونږ حکومت مکلفیت څه دی؟ دې ته تسلیم شي. موږ اوس داسې یو رئیس جمهور لرو چې په اصطلاح ویل کېږي متخصص د دغسې په دغه چارو کې دی. نو د دغه رئیس جمهور نه توقع څه ده چې مطلق د امریکا سیاستونو ته تسلیم وي او که نه د کومکونو کوم څرنګوالی چې دی بڼه چې ده او د امریکا د اقتصادي دغه اوسني وضعیت اقتصادي پالیسیو دې کې خو تغییر راولي که نه؟ دا خو رهبریت داسې یو کار دی چې بیل یو فصل و باب لري. تاسې مثلا که ګاندي تاریخ وګورئ، کله چې د ګاندي اختلاف د انګلیسانو سره پیدا شو، ګاندي خلکو ته خپل ویل چې تاسې انګلیسي متا بیخي مه اخلئ. هغه خلکو ته ویل چې چرخې واخلئ، خپله دغه تولید وکړئ، کالي وګنډئ، به همغه کالي تاسې خپله واغوندئ. متاسفانه موږ دغسې رهبریت نه لرو، نه پخوا هم درلودلی نه اوس هم درلودلی. پخوا کې به موږ نه درلودلی، د بل چا په اجنډا کې راغلی، د بل چا په اجنډا کې 10 کاله 15 کاله کم زیات تېر کړی، بیا اخیستلی په خپله وخت. اوس خبره دا ده چې که موږ دغه استعداد ولرو زموږ رهبري، یقینا که تاسې د بین‌المللي اجنډا سره یا د ابرقدرتونو سره روان یاستئ، یو 50% خپل په ملي ګټو باندې فکر وکړئ. دلته سړی مطلق دا شی ګوري، مثلا په مخدره موادو کې د دې په قاچاق کې بهرنیان مستقیما شامل دي. د دغه جنګ سالارانو په تقویه کېدلو کې دوی هر یو په مختلف جزیره د قدرت باندې هر یو سرمایه گذاري کړی، هر یو هیواد په دې کې زمونږ په منابعو باندې. تاسې ولیدل یو ساده مثال تاسو کله چې چینایانو د مساعدت قرارداد واخیسته، دستیال ته داسې خبرې پیدا شو چې د مساعدت امنیت هم خراب شو، غونډه هم لاړ بیا هم خراب شو، خلاصه هلته آثار عتیقه ووتو، نه په معبودات تاریخي ووتو. خبره نهایت کې داسې شو چې
چینایان د دې قرارداد نه په شا شول. کله چې چینایان غوښتل چې صفات شمال کې تفاوضات نفت ګاز شروع کړي هغه هم خراب شو. اوس دا افغانستان د منابعو نه ډک دی او هغه چا چې په دې باندې سرمایه ګذاري کړې تر څو چې هغه دغه سرمایه ونه باسي هغه به چوري نه هیڅ چاته ځکه په قانوني شکل باندې تاسو وګورئ زه ډېر په دې شي باندې نه پوهېږم خو لیتیم د یورانیم د پیغام چې شي دي درکړه د ټول خلک وایي څوک وایي ما خپل لیدلای څوک وایي او شبا نه لیدلای خو یعنی مقصد دغه څه ګوري اوري نو کله چې موږ ګورو دغه برق دغه اوسنی برق د امریکایي کمپنیو سرمایه‌ګذاري د ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان کې خرڅیږي په موږ باندې زمون برق نه دی کنه نه زمون برق دا چې د زمون نه دی اوسم بري هند د تازر شو چې دوه باندې برق تاسو جوړو او تاسو اطمینان لرئ چې دغه دوه باندې برق به هند جوړ کې خو دې ته ډېر خنډونه پیدا شي ځکه چې دغه سرمایه‌ګذاري چې کړي نه پریدي چې هغه باندې یعنی یوازې هغه هیوادونه چې د افغانستان سره دښمنی لري هغه نه دي دغه هیوادونه چې په اصطلاح زمونږ دوستان هم دي دوستان دلته راځي دا هم خنډ مفت نه دي راغلي دوی ځان ته لوی ستراتیژیګان لري هم په نظامي برخه کې هم په اقتصادي برخه کې هم په حتی په اجتماعي برخه کې تاسو دغه زمونږ دغه کلچرل ډیپلوماسي چې وګورئ اوس بیخي دغه زمونږ ټولنه یو غربي ټولنه ده زمونږ فرهنګ وګورئ تلویزیونونه وګورئ رسنۍ وګورئ اخبار وګورئ خبرې اترې غټ کسان کوي تګ ګوري موسیقي وګوري دا ټول فرهنګي ډیپلوماسي ده چې د غرب نه راغلی دا اساساً هغه افغاني اصلیت نه لري. درست. نو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي سره ختمن د ټول شان یعنی د استعماري حاکمیت نتایج هم دغه سیوي یعنی ګوري نور ځای کله چې بشري سویل په کوریا کې جنوبي کوریا کې هغه تر یو حد پورې امریکا سره نږدې و لیکن هغه سور خطونه معلومه چې تر کوم ځای پورې تاسو د حق لري مو خدا سور خطونه دی اول ور سره امضا کړی دي ان د موقت حکومت نوم دا ور سره امضا کړی چې څه کوي هغه بدای کوي یو ورځ باز واکسه بدل ته تاسو ویلې هم دغه میس کې مولد دین اورډر شي چې سبا زمونږ افغاني عسكر ته دوی امریکایي دریشي واړه خو دي او چیرته په بل هواد کې دوی د استفاده وکړي. درست. جناب بشیری صاحب صدمه که به اقتصاد افغانستان پالیسی های امریکا و نحوه کمک امریکا به افغانستان وارد کرد خصوصا به سکتور خصوصی ما چگونه است؟ اصلا ما خدمت شما عرض کردم که در افغانستان اقتصاد وجود نداره و متاسفانه اقتصاد شکل نگرفت که صدمه ببینه. ما سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار واردات داریم 500 میلیون تا 600 میلیون که نیم میلیارد کم و بیش میشه صادرات ما هستند و سکتور خصوصی افغانستان که متشکل از سکتور صنعت، سکتور زراعت و سکتور خدمات هستند. ما یک انکشاف خوبی را در سکتور خدمات داشتیم در این 1.5 دهه و این باعث ازی شد که سکتور خدمات فعلا 56% سهم در جی دی پی کشور داره، در تولیدات ناخالص داخلی کشور داره و این رشد سکتور خدمات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خود افغان هستند. مثالش بانک ها، مثال رسانه های خصوصی، مثال هتل ها، صنعت هتلداری، مثال بعضی از نهادهای که عرضه خدمات میکنن. سکتور صنعت افغانستان با وجودی که ظرفیت بسیار بالا داره و در حقیقت سکتور است که انکشاف اقتصادی افغانستان این محرکه انکشاف اقتصاد افغانستان است و فعلا متاسفانه که از اثر عدم توجه استراتژیک جامعه جهانی و عدم داشتن یک سیاست مدون از آدرس دولت که حمایت شود به حالت بسیار وخیم به سر میبره. در عوامل تولید مشکل داریم. سکتور زراعت افغانستان که خوشبختانه ما به عنوان یک کشور زراعتی این سکتور ما ظرفیت ازیر داره که 78% در روستاها بر مردم افغانستان جای کار ایجاد کنه. هنوز یک سکتور لوکال و بدوی است، منتظر باران است، میکانیزه نشده. آب وافره که ما داریم سالانه
85 میلیون متر مکعب صورت نگرفته. نه خیر، متاسفانه ما 15% آب خود مصرف میکنیم از 85 میلیون متر مکعب آب و یکی از کشورهای هستیم در سطح منطقه که از لحاظ آب ما بسیار وافر هستیم، یکی از کشورهای غنی هستیم. یکی از خصوصیات افغانستانی است که آب افغانستان در تناسب با نفوس افغانستان است و کشورهای جنوب آسیا سالانه 2 تا 3% رشد نفوس دارند. در آینده نه چندان دوره به کمبود آب آشامیدنی مواجه میشن. ما فرصت‌های بسیار خوب داشتیم، فرصت‌های بالقوه هنوز هم داریم. سکتور استفاده نشده. استفاده منظور ما از سرمایه‌گذاری هستند. بانک جهانی سالانه رکلام کرد کشورها را، مثلا در سال 2016 کشورها را رنکینگ کرد، درجه بندی کرد که کدام کشور به لحاظ بسترهای مسئول سرمایه گذاری مقام میگیرن. متاسفانه افغانستان از 190 کشور جایگاه 183 گرفت و بسیار جایگاه پست و پایین ما گرفتیم به لحاظ ایجاد بسترهای مسئول برای جلب سرمایه گذار خارجی و ظرفیت‌های بسیار وافری که در افغانستان است. بسیار زود ما قدر ظرفیت‌های طلایی در افغانستان داریم. من 30 سال قبلا خدمتتان عرض کردم تا 20 سال امکانات رشد متوازن اقتصادی در افغانستان امکان پذیر است، چون ما ظرفیت‌های طبیعی وافر و طلایی داریم. پتانسیل است اینا همشان در افغانستان بالقوه هستند. ولی متاسفانه که جامعه جهانی را من میگذارم کنار، اما بحث دولت افغانستان مطرح میشه به عنوان ازی که نماینده مردم افغانستان است، تمثیل کننده اراده ملی مردم افغانستان است. ما همیشه وقتی که در دولت‌ها اولویت بندی کردیم، در اولویت اول مسئله امنیت، جنگ و جنگ تأمیلی را قرار دادیم. متاسفانه مسئله ایجاد رفاه و بحث‌های ایجاد برنامه‌های استراتژیک به منظور انکشاف اقتصادی در اولویت‌های 4 و 5 قرار گرفت. و یک نکته که قابل یادآوری است اویی که در این 1.5 دهه بیشترین کمک‌ها را فراموش نکنیم که جنگ در افغانستان مصرف کرده، وزارت دفاع مصرف کرده، ارتش مصرف کرده و ما اگر یک کشور جنگی نمی بودیم شاید که بیشترین کمک‌ها را در راستای توسعه و انکشاف افغانستان مصرف می‌کردیم. باز هم به دولت افغانستان برمیگرده که در این قسمت خطوط اساسی اقتصادی افغانستان را تعریف کنه، مدل اقتصاد افغانی را بر اساس جو سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان طرح کنه و اگر جامعه جهانی علاقمند با این پروپوزال ما نشد که سرمایه گذاری کنه، ما خود ما قدر عواید داریم. امی 10 میلیارد در یک سالانه ما وارد میکنیم، این 10 میلیارد طرفه و محصول گمرکی پرداخت میکنه. ما سکتور خصوصی افغانستان به ویژه شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری که ما به نمایندگیش صحبت میکنم، تعهد بسیار جامع با دولت وحدت ملی در فاز پرداخت مالیات داریم. ما مالیه میپردازیم، محصولات گمرکی هستند. حداقل ما باید شروع کنیم از یک نقطه. با می محصولات گمرکی ما، با می مالیه ما، با می یک مقدار معادنه که میتونیم استخراج کنیم و یا نمیتونیم، باید بالای برنامه خود سرمایه گذاری کنیم و زمینه را و فرصت در داخل افغانستان برای جلب سرمایه گذار خارجی مهیا کنیم و بتانیم که سرمایه گذار خارجی را جلب کنیم و بالای معادن ما و بالای ظرفیت‌های صنعتی و زراعتی در کشور ما سرمایه گذاری کنند تا بتانیم که از این بدبختی که فقر از در افغانستان برایم و استراتژیک ترین کار که فراموش ما نشه که اقتصاد افغانستان در داخل کشور خود نقطه اتکایش گری بزنیم. تشکر. اتمر صاحب دا ټول شان هغه وخت کې چې امنیت وي، هر اقتصادي فعالیت اولنی چې ضرورت لري هغه امنیت دی. مخکې تاسو ویلي چې بهرنیانو دغه پالیسي ځکه و چې دلته سیاسي اهداف لري، ستراتیژیک اهداف لري دلته او دغه لپاره نو به امني ادامه پیدا کی، جنگ ادامه پیدا کی. یو بل فلم چې تاسو د خبرو په تایید باندې ذهن ته پرې اړه راځي، مثلا په تیر وختونو کې په تیر حکومت کې بهرنیانو د فساد په اړه ډیر زیات شور کو، انتقادونه کول، هر وخت به حکومتونو د افغانستان حکومت کې فساد دی، مفسدین دي. لیکن دا 2-3 کاله آیا فساد د منځ ته لري او کنه دغه انتقاد دغه بهرنیانو د خوا اوس دلته د انتخاباتو نیولې تر اقتصادي مسایل پورې هغه خبره نشته. اول راځم تاسو لومړی خبره ته چې تاسو ویل چې امنیت، زما په باور امنیت او اقتصاد دواړه یو سکه مخاوشات چیرته چې امنیت دی هلته اقتصاد نشته. اول باید امنیت تامین شي، بیا اقتصاد خپل رشد کوي. بل خبره چې تاسو وکړه چې داسې ولې
پخوا ډېر غږونه ډېر وو، اوس غږونه نشته. یو خو زه خپل تجربه تاسو ته اول موږ هم د رسنیو کې تمام ورځ انتقاد کوو، انتقاد. اوس چې ګورو دغه انتقاد نه موږ خپله شرمېږو، فایده نه هېڅ فایده نه کوي. یو حالت خو وي همدغسې دی چې نو آیا نړۍ هم مایوسه شوې ده؟ اوس ګورې اوس د سیګار د کور ودانې چې دغه مسایل یو حد پورې مطرح کوي، لیکن په کوم ترتیب باندې چې پخوا دا مطرح کېدله اوس چې نه مطرح کېږي، آیا مایوسه شوي دي د اصلاح نه او که نه زه داسې فکر کوم سیاسي علت لري؟ اوس تاسو د سیاسي اهدافو د نړیواله ټولنې یا د امریکا دلته کوم ستراتیژیک اهداف چې د هغې لاسته راوړلو لپاره کوم پلان چې په کوم شکل باندې روان دی، کومه لوبه چې په کوم شکل روانه ده، چون د هغې نه مطمئن دي، نو په دې خاطر باندې باید فساد انتقاد یقینا په کوم جامعه کې په کوم هېواد کې چې دوی بې ثباتي غواړي، فساد د هغې او جز دی. لکه مخکې چې ما ویل چې امنیت او اقتصاد، کله چې یو جامعه یو هېواد بې ثباته شي هلته هر شی ممکن دی. فساد هېڅ امکان نه لري چې فساد د بغیر کېږي نه کېږي. یو ځای کې چې ثبات دی هلته تاسو وایئ چې شفافیت دی، هېڅ امکان نه لري دا خبره. اوس طالبانو روسانو ته ویل دي چې تاسو پیسې راکړئ موږ ته، موږ وسله دغه نه اخلو، خو فساد شته چې د وسله تاسو ګورئ. اول خو دا خبر به پوهېږو چې څومره موږ او تاسو دا زموږ او تاسو په مطبوعات کې چې راغلي دي او بګه د دې شاهدان یو. وزارت دفاع یو برجه د فساد پخوا، وزارت داخله بل برجه د فساد، زموږ قضایي سیستمونه بل برجه. پرون یا نن ما په دې مجازي رسنیو کې ولید کوم سند چې وزارت دفاع خپور کړی، هغه د غالب صاحب، مرحوم غالب صاحب امضا پهغه کې دی، در حال چې غالب صاحب په 2012 کې په 92 کال کې وفات شوی و، د هغه امضا په 93 کال کې وتلی دی په سند کې. فساد کېدای شي دا ارواین ځای کړي فساد نو څنګه کېدای شي چې سړی وایي چې دلته فساد نشته. بل د سیګار گزارش او نړیوال گزارش، سیګار خو لکه چې تاسو ویل زه په دې خوشحاله یم چې از اقل خلکو ته خو وایي چې وروره یو څه خو دومره خیانت شوی د استاسو چې په مکتبونو ګورې خیانت په دې ان تر ټانګه پورې خیانت. دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړله اتمر صاحب چې موږ خو دلته نړیواله ټولنه حضور لري، شته د ستراتیژیک تړون ورسره لرو او امنیتي تړون ورسره لرو، دلته زموږ په سرنوشت خو د هغې سیاستونه ډېر امیر تاثیر لري. نو که دغه فساد د دوی د پالیسۍ برخه وي د بې امنۍ او د جګړې د ادامې دپاره، نو بیا دلته خو یوازې د 100 روپو د غلا خبره نه ده، د افغانستان د سرنوشت خبره ده. په کار نه ده چې ډېر جدي توجه دي. یو خبره زه تاسو ته وکړم، لکه چې مخکې ویلې کپیټال سرمایه غیر د منفعت د بل شي پسې نه ګرځي. څو وخته مخکې امریکا کې یو مظاهره وکړه، تاسو په دې رسنیو کې لیدلي چې هغوی ویله چې د مکتبونو کې سلا بند شي، یعنی دا په سلا باندې بندیز. دا په امریکا کې ډېر یو لوی مظاهره و، تقریبا نه پوهیم چې 1 لک کسانو که څومره د سپینې ماڼۍ او د خو څو دفعه دغه وشول پیښې. ترامپ ویل نه موږ بل کار کوو، بل څه شی چې هر معلم ته به ټوپک ورکوو. اوس تاسو دا منطق ګورئ چې آیا په معلم باندې چېرته اعتبار دی چې ټول معلم د رواني نظره دوی ټیک دي؟ ځکه دوی دا خبره نه مني چې د سلا تولید باید بند نشي. د دوی منافع خبره ده. په امریکا کې هر څوک نه درسته ده اتمر صاحب، د دوی منافع خبره همدغه د ټوله دنیا کې چې مرګ روان دی، جګړه روانه ده، دسیسې روانې دي، خو د همدغې حاکمې طبقې د ګټو خبره ده، د یو څو کورنیو یو څو کمپنیو د ګټې خبره ده. دا خبره خو درسته ده، لیکن زموږ مکلفیت، زموږ د حکومت مکلفیت، مخکې د کوریا خبره وشله چې هغه سرې کرښې خبره، لیکن اوس زموږ حکومت ولې 100% کې د هر څه
پریدي بهرانیانو ته کله چې دا خبره یوازې د فساد هم نه دا فساد ما وژني داعش راته راوسته طالب راته راوسته او د سیمې هیوادونو سره په جګړه اخته کړم نو بیا خو جدي خبره ده داعش راوسته چې طالب راوسته افغانستان هدف نه دی دوی هغه نور منابع ته ځان رسول غواړي چې په وزیري اسیا کې شته دي نو دلته هم دا خبره ده تر څو پورې چې دوی خپل منافع ته نه رسیدلی دا ملک به داسې بې ثباته وي کله چې دوی خپل ګټې ترلاسه کړي هغه ګټې داسې نه دي چې په هغه کې موږ تاوان کوو هغه موږ باید په دې قانع شو چې اوس مثلا دوی هغه هیوادونو کې چې دوی خپل منابع ترلاسه کړي پس له هغه نه هغه هیوادونو ته دوی توجه نه دی کړی تاسو خپل ترامپ وګورئ ترامپ تاسو فکر کوئ چې ډېر هوښیار سړی و چې دی راغی د امریکا رئیس جمهور شو او که ډېر سرمایه‌دار سړی و چې دی راغی د امریکا رئیس جمهور شو دی ډېر سرمایه‌دار و چې راغی د امریکا رئیس جمهور شو هوښیار خو نه دی موږ او تاسو وینو چې دی هېڅ شی نه دی یعنی دې وضعیت نه د وطن لپاره موږ باید د خپل ګټو په اساس باندې معاملات تنظیم کړو دا بیا کوم رهبری ته ګرځي هغه رهبری چې ملي ګټو ته وفاداري هغه رهبری چې د افغانستان آینده ته متوجي هغه رهبری چې دوی په معاملاتو باندې د خپل ګټو باندې دوی تجارت یا معامله وکړي ستراتیژیک تړونونه ګوري او امنیتي تړونونه ګوري چې شی ورکړي افغانانو ته زه خو د دې تړونونو دومره ګټه نه وینم چې دا موږ ته ګټه رسېدلې نو دغه رهبرۍ ته ضرورت ده چې هغه د افغانستان ګټو ته وفاداري دا اوس دغه معاملې چې روان دي د انتخاباتو دپاره تاسو خو ولید کړه چې ګورئ چې دا څه رقم معاملې روان دي د دې دپاره چې دغه حکومت تمدید شي زه تاسو ته دا اوس نه وایم دغه یادداشت دي دوی به ځان تمدیدوي دوی به ځان تمدیدوي په هر قیمت چې افغانستان په هر قیمت چې دوی به ځان تمدیدوي ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل